سلامونه امید کوم چې تاسو ټول بخیر. نو راځئ چې داسې خوندوره او مزیداره کړاهي در باندې جوړه کړم. ټایم هم په ډېر نه لګي او دا کړاهي به تاسو نه جوړه کړي. دې کې یو څو ټیکنیکونه دي خو دا په ټولو کړاهیانو باندې به بره وي. د دې به داسې اله خوندي ده چې کله تاسو جوړه کړئ بیا به تاسو ته پته لګي. یو غټ پیاز به واخلو او چې څومره غوړي تاسو یو کړاهي ته اچوئ تاسو ته به دومره پته لګي او که نه لګي به یو پیاله غوړي پکې واچوئ. کړاهي کې لږ غوړي زیات اچېږي. چې کله پکې پیاز رنګ بدل کړي نو بیا به دې کې مونږ 1 کیلو د چرګې غوښه واچو او د پاسه به پرې مالګه واچو. بس میکس به یې کړو او په دې به مونږ ډکن کیږو. غوښه چې تاسو کومه یوه خوښه یې پکې واچوئ. ما سره فریج کې همدغه پرته وه ځکه ما دا راوایسته. ما ځان له کړاهي جوړوله کور دپاره مایل چې تاسو سره هم دا ریسیپي شیر کړم. نو وګورئ دلته کې د غوښې اوبه پرې کړئ او وچې مې هم کړې پرې ځکه چې دا ما ټایم بچت کولو. دې کې دومره ښایسته دا مزیداره لګي که نه. دې کې به اوس مونږ د اوږې او ادرک پیسټ واچوو او دا به ورسره پکې 2 منټه سور کوو. 2 منټه سور کوو ځکه چې دې سره د دې خوند هم ډېر اعلی شي او د فارمي چرګانو کې دا اوږه ادرک کورکمان دا ډېر ضروري وي. یو زما بله ریسیپي د هغه زه کورکمانو کې سره کومه. نو دلته مې پکې اوس 4 ټماټر او د شین مرچکو جوسر کې واخلي پیسټ مې جوړ کړی عامې پکې واچولو. تاسو پکې ټماټر زیات هم اچولی شئ کم هم اچولی شئ دا لږ خپلې مرضي سره خو لکه زه د 1 کیلو غوښې حساب تاسو له در کوم. دې خوا بل خوا چې دی ما ماسته واغسته نیم باوله داسې وایي چې ورکوټې پیاله. نو دې کې ما واچوله 1 چمچ د سالن مساله 1 چمچ سور مرچکې او 1 چمچ به د زیرې او د دنیا پاوډر مې میکس جوړ کړی دی عامې پکې واچوله او بس دا به ښایسته میکس کوه. دا د دې کړاهي خوند دومره اعلی کی که نه. د ټماټرو کړاهي تاسو اکثر خوړلې ده که نه خو دغه شانتې دا طریقه به سره وکړئ. دا مسالې چې دي دا به د مستو کې اچوئ. دا به اخوا سالن ته نه ور اچوئ. دا د مستو سره چې دی د دې بېله ځای کې راځي چې اخوا یې ور واچوئ بېله ځای کې راځي. بس ښه ښایسته یې میکس کوئ. ځینې خلک وایي د دې کور کټوی چې دا دومره مزداره ده به چې کمې مسالې استعمالوي. مسالو کې خبره نه خبره ټول په دې ورکوټ ټیکنیکونو کې وي او د لاس ځای کم وي. تاسو چې په سمه طریقه یو شی فالو کوئ پوخ کوئ او مکه شانتې راځي. نو دلته وګورئ دلته ما دا ډېره سور کو 3 منټه چې د 4 منټه ټماټر سره کولو ووتو او هغې کې ما مسلسل سم دغه کوله خوځوله ځکه چې دا ټماټر چې دي دا بیا ډېر ښایسته سره شي. هغې نه پس مې پکې د مستو والا هغه پیسټ واچولو چې کوم کې مونږ مساله شامله کړې وه. اوس مې پکې دا واچوله دا پیسټ د مستو والا دا به مونږ 3 منټه پخوو. بس چې 3 منټه پوخ شو دې نه پس پکې دنیا واچوئ او مزیداره غونته کې کړاهي شوه تیاره. ښه د دنیا والا ډنډې چې اپې له زه ور واچوم چې دا کله پخېدو 3 منټه بیا مې پکې وروسته د دنیا پاڼې ور واچولې. دا زه اکثر سالنونو سره کوم او دلته پکې داسې 2-3 ګوټه اوبه ور واچوئ. دې سره دا کړاهي چې دا لږه دا مسالې چې دي داسې بیلې بیلې شي داسې خوند راوړي که نه. دا ټریک هم پکې خامخا ټرای کړئ چې داسې 2 ګوټه اوبه پکې واچوئ. بس ګیس ولاندې بند کړئ او مزیداره کړاهي شوه تیاره. دا شنه مرچکي چې دي دا هم پکې اخر کې ځکه اچوم چې دا ډېر مزیدار لګي. چې پوره پاخه شي هغه شانتې مزیدار نه لګي. او ورسره چپاتیانې پخې کړئ ګرمې ګرمې کور کې او کني نان ورسره وغواړئ. چې تاسو دا کړاهي جوړه کړه خپله مو وخوړه نو تاسو به هم وایئ چې واقعي د دې خو د نور سالنونو نه د نورو کړاهیونو نه خوند بدل و. دا ډېره مزیداره او ډېره اعلی زمونږ کور کې دا ډېره فیوریټ ده. یو شینواري کړاهي او یو دا کړاهي دا زمونږ فیوریټ او اسانې ریسیپیانې دي.